السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې د فاروق خلک واده په ورځ باندې چا بې دردۍ سره قتل کړو. راځئ مینوال څنګه یې قتل کړو او دا یې اخر ولې قتل کړو، ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم. تاسو کو چل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښاني ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو اوس تاسو ته ظلمونه کېږي چې نن څنګه عزتمنو دغه واقعه مخې ته راغلې ده. فاروق خلک عزتمنو ډېر دا د پلار او د مور یو مشره و. عزتمنو نور هم د ټوټل 15 ورونه و، په 15 کې عزتمن د دې مشرې ورور واده و. دغه دپاره عزتمنو مور ورته ویله چې واده وکړه چې زه خو بیمار زما د خدمت دپاره څوک نشته. خو مینهواله د دوی د واده وس نه کېدلو، په قصدار په کښتونو باندې دغه واده یې تیار کړلو. نښې مو شولې عزتمنو، هر څه وشول. واده ته 2 ورځې پاتې دي. د واده نه 2 ورځې مخکې عزتمنو فاروق چا ورته ټلیفون وکړو، د شپې ناوخته یې د کور نه ویستلو چې ویستو عزتمنو هلته کې چا په سر باندې 3 ډزه ایښتی دی او بیا یې غورځولی دی. نو تر اوسه پورې ورونو ته د دې خبر علم نشته چې یعنې فاروق مړ دی. په هغوی په زړه کې دغه وي چې زه فاروق بس په اوجره کې پروت دی، اوده به وي چې سهار شوی دی. عزتمنو تربورانو ورته ټلیفون کړی دی، راشئ فاروق دلته کې مړ پروت دی. عزتمنو دوی چې دا خبره اورېدلې ده نو د دوی د خپلو نه ساه تښتېدلې ده او راپرېوتې دي. بیا هلته کې تللي دي کتلي دي نو فاروق عزتمنو نسکوره کونه پروت و او سر چا په سر باندې ایښتی و. عزتمنو د هغه نن واده و. د واده په ورځ باندې عزتمنو د هغه د مړي دیګونه پاخه شول، یعنې هغه وفات شوی دی. د 3مې ورځې دیګونه یې پاخه شول. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې هر کله ودونه وي او داسې خوشحالي وي نو کوشش کوئ د واده په زمین باندې خیر ساتئ. د خلکه دغه شانتې شیطانۍ دپاره د واده زمین باندې ډز وکړي او مړ کړي، په هغه کورنۍ باندې خوشحالي په غم باندې بدله کړي. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښاني ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.